په دې باندې اوس دا پی ډي ایم والا منختل ځکه چې تاسو ته ما مخکې ویډیو کې مې ویلي چې صدر خو به یو راځي وزیر اعظم به هم یو راځي نو دا چې کوم پی ډي ایم والا دي نو نون لیګ والا خو د دې لپاره دا جدوجهد نه کوي چیرې زه د اړو سره رانشم د دې لپاره لګیا دی چې زموږ د وزیر اعظم راشي د نون لیګ اهمترین کسان د خپلو عهدو نه ختمېدو والا دي بل طرف د ملګرو د کراچۍ د میر چې کومه مسله وه نو هغه سیټ په څو خرڅ شوی دی په 36 کروڑ باندې دغه سیټ خرڅ شوی دی څوک وایي شیخ رشید وایي نواز شریف صاحب ته ډوپلیکیټ چې کومه ډګري ده نو هغه ورته جاري شوه راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهمترین خبرونه دي نو هغه در سره شریک کومه خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ او کمنټس کې به موږ سره خپله رایې لازمي شریک کوئ راځو اولنی چې کوم اهمترین خبر دی نو د میر چې کوم کراچۍ سیټ نو د هغې حالاتو باندې خو در سره په اخره کې خبره کومه چې دا ملک کم طرف ته روان دی خو شیخ رشید صاحب دې سیټ کې تاسو ته ښکاري دا خبره کړې ده چې په 36 کروڑ باندې په دوبۍ کې د دې سیټ چې کومه سودا ده نو هغه شوې ده څنګه چې تاسو ته معلوماتو ملګرو چې دوبۍ ته زرداري صاحب تللی و علاج دپاره په سترګه کې څه مسله راغلې وه څه تصویر خو څه ویډیو خو مخې ته نه ده راغلې د سترګې چېرې په دې سترګه کې څه مسله وه خو دوبۍ ته د علاج دپاره تللی دی نو شیخ رشید څه وایي شیخ رشید صاحب دا وایي چېرې په 36 کروڑ باندې د چې کوم میر سیټ دی نو د هغې سودا شوې ده نو تاسو وایي دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کوئ بل طرف د ملګرو پنجاب یونیورسټۍ نه نواز شریف صاحب ته جعلي چې کومه ډګري ده نو هغه ورته جاري شوه نواز شریف صاحب په لندن کې ناست دی دلته کې ورته ډګري جاري شوه د دې دله زه یو وړوکی غوندې مثال در کومه دلته زمونږ یو کلیواله دی هغه بې تعلیمه دی خو د بهر ملک دپاره ورته ډګري په کار وه جعلي جوړه کړه نو بیا راغی زمونږ سره یو تعلیم یافته کس ناست و چې هغه 14 تعلیم و نو هغه ته وښوده وایي ته دا ډګري وګوره ځکه چې خو بې تعلیم و په ډګرۍ باندې پوهېدو نه نو هغه تعلیم یافته کس ته وویله ویل یاره ته دا ډګري وګوره چې ټیک ده او که نه نو چې هغه کله هغه ډګري وکته نو هغه له واپس ورکړه ویل که بالکل ټیک ده نو هغه رخصت شو بیا رسې په سوچ کې ناست و نو یو خبره یې وکړه وایي اوس په ده او په ما کې څه فرق شو په ده او په ما کې وایي څه فرق شو وایي ما 14 کاله ځان له زړه زرې کو نو وایي ډګري مې حاصله کړه وایي دا اړو سکول ته نه دی تللی او وایي دغه ډګري ورته میلاو شوه نو نواز شریف صاحب په لندن کې ناست دی او هغه ته ډګري ورکړه شوه ډوپلیکیټ لیکلي هم دي ورته نون لیګ والا دا فیصله وکړه چې کم کسان سپینې سپینې وایي هغوی به موږ د خپلو عهدو نه لرې کوو دلته که تاسو وګورئ ملګرو نو دا خانداني سیاست را روان دی د نواز شریف نه بعد مریم نواز نه بعد به د هغې بچي وي که بل طرف ته وګورئ شهباز شریف صاحب دی د شهباز شریف صاحب نه بعد غټه عهده د هغه زوی حمزه شهباز ته میلاویږي دا چې کوم کسان دي دا کوم سینیر کسان دي نو هغوی ته اهم عهدې نه میلاویږي ځکه چې دا خانداني سیاست دی نو دلته که دوی ته وګورئ نو زه دوی ته هم حیران یم چې کله سخت او تکلیف راشي نو نواز شریف صاحب یا د هغې چې کوم کسان دي هغوی بهر ملک ته وتښتي او دوی ورته پرېږدي نو بیا چې کوم موجوده حکومت وي د چا حکومت وي نو هغوی رالګي او پوستکی د دوی نه اړی نو شاهد حقان عباسي او مفتا اسماعیل او داسې ډېر نومونه چې هغوی د خپلو عهدو نه ختمېدو والا دي مطلب دا چې هغوی د پارټۍ نه هم فارغېدو والا دي اوس ګورو چې دغه کسان به چېرته ځي او دوی به څه ریاکشن وي پرون مې در سره ویډیو کې شریک کړي چې یو کس نوټس جاري کړی چې یاره استحکام پاکستان د جهانګیر ترین چې کومه پارټي ده نو د هغې نوم زما د پارټۍ نوم او جهانګیر ترین پټ کړی دی نو ویلی کېږي دا چې د الیکشن کمیشنه پورې دغه خبره ورسېده خو دغه خبره خو ورسېده خو پته لګي نه ځکه چې الیکشن کمیشن خو هم تاسو ته معلوم دی چې د هغه څه کردار دی د جهانګیر ترین که د دې پارټۍ دا نوم کېښودو نو هغه ته به پته هم وه چیرې دا زه قانوني جرم کومه خو د هغې باوجود یې میښی دی ولې د پټرولو حوالې سره یو ګنټه مخکې پرون یو خبر راغی چیرې پټرول ارزانېدو والا دي یو ګنټه بعد پسې وزیر خزانه صاحب راغی چیرې کوم د پټرول قیمت دی نو هغه به برقرار وي د روس د تیلو حوالې سره دا یو خبره بله هم راځي چې د روس نه چې کوم تیل راوړلی شوي دي نو دا هغه تیل دي چې د روس نه فارغه تیل دي او دوی ورته ویلي هم دي چیرې موږ له خیر دی داسې تیل راکړه چې صرف اور صرف انجن چلی اوریجنل دی نه وي د هغې باوجود هم دغه چې کوم تیل دي نو هغه نه ارزانېږي ولې نه ارزانېږي وزیر خزانه صاحب پې مهر وو
چې د تیل د ارزانېدو زموږ څه اراده نشته. نو ولې نه ارزانوي؟ دلته IMF چې کوم شرطونه ایښودي دي هغه به دوی مني، کړې ښی او که بدي. راځو ملګرو، پرون چې کوم حالات تیر شوي دي په کراچۍ کې نو تاسو ټول به خبر یې، ځکه چې نن د جماعت اسلامي د ډې ورځ ده، یعنی توره ورځ. پرون چې په هغوی باندې کوم حالات تیر شوي دي نو هغوی نن احتجاج کړی دی. خو دا خو بلیک ډې ده، زه وایم چې شپه هم ورسره تېره کړي که نه نو دا ملک ټیک کېدو والا نه دی. یو دا کس چې کوم دی دا به پیژنئ تاسو، یو د ده دماغ هم کار پرېښی دی. چېرې د دې ملک پاکستان د جوړولو سوچ کوي، تلې به وې چارته ځان تله به دې کمنټري کولې، د کروړو نه به دې زیاتې پیسې ګټلې. ته یو برینډ یې، دا پاکستان ټیک کوي. کم پاکستان چې پرون تاسو کوم حالات وکتل د کراچۍ، چېرې 193 دي غالبا که څومره دي هغوی بیله او 172 یا 173 دوی وګټله. دا کلکولیشن هم نه مني. چېرې څنګه 193 چې کوم کسان دي یا 194 چې هر څومره دي هغوی بیله او 173 172 دوی وګټله. نو دا ذهن ځکه نه مني چې دلته جمهوریت په نوم باندې جمهوریت دی. که دلته په پاکستان کې تاسو وګورئ ملګرو نو چې کله سروې وشي 75% خلک چې کوم دی نو هغه د چا سره دي؟ هغه د عمران خان سره دي. 75% خلک. خو چې دلته کله ووټینګ وشي او کله رزلټ راشي نو هغه چې چا سره 10% او 5% کسان وي نو هغه ګټلي. نو دا څنګه جمهوریت دی؟ دلته د هغې کس پاور د هغې کس زور چلیږي چې څوک دا خبره مخکې نه کوي چېرې زه وغواړم نو الیکشن به کېږي او که زه ونه غواړم نو الیکشن به نه کېږي. د هغه کس پاور چلیږي چې هغه مخکې نه دا خبره کوي چېرې زما بچی چې کوم دی نو دا به وزیر اعظم راځي. الیکشن لا شوی نه دی، ووټینګ شوی نه دی، د خلکو جمهوري چې کومه رایه ده هغه مخې ته راغلې نه ده او مخکې نه دا پیشنګویي کېږي چې پلانکې به صدر وي، پلانکې به وزیر اعظم وي. نو بیا دې ووټینګ ته څه ضرورت دی؟ مونږ هم لیوني شوي، چېرې مونږ لګیا یي، چېرې مونږ به ووټ اچو. پرون چې کوم حالات په کراچۍ کې تیر شو نو تاسو سوچ کوئ شیخ رشید وایي چې مخکې نه دا سیټ چې کوم دی په 36 کروړ باندې خرڅ شوی دی او مونږ ووټینګ کوو. پرون پکې څه کسان دي چې هغوی لاس هم اچولي لاټي چارج هم پکې شوی دی. دې لاټي چارج ته څه ضرورت دی؟ دې احتجاجونو ته څه ضرورت دی؟ ووټینګ ته څه ضرورت دی؟ الیکشن کمیشن چې کومې پیسې دي دا د هغوی له ورکوي نه، دا د عوامو له ورکړي، ریلیف به میلاو شي. ځکه د الیکشن خو څه پیدا نشته چې الیکشن وشي او د عوامو چې کومه نظریه ده نو په هغه نظریه باندې کس راشي. تاسو ته مې وویل چې 75% یادېږي د سروې مطابق چې خلک د عمران خان سره دي. خو د کشمیر او د باغ چې کوم الیکشن تیر شو نو هغې کې تاسو وکتل چې پیپل پارټۍ واضحه برتري حاصله کړه. هغه پارټۍ چې د هغې 5% ده د ووټینګ په لحاظ سره هغه په ټاپ راځي، نون لیگ پسې په 2 راځي او د PTI پکې اړو پته نه لګي. کوم چې 75% د خلکو رایه ده د هغوی پکې اړو درک نه لګي. حیران به شئ چې کوم د باغ الیکشن تیر شو نو په هغې کې نون لیگ والا ولګېدل. اتاتاڼ بیان به تاسو اورېدلی، هغه وویل چې یاره موږ سره مکمل داندلي شوې ده، پیپل پارټۍ والا زموږ سره داندلي وکړه. نو دا چې پرون کوم د کراچۍ د میر کوم الیکشن تیر شوی دی نو دا ټریلر و چې کوم را روان الیکشن دی نو په هغې کې به هم دقه آلات وي. 30 کسان چې کوم دي نو هغه خو یادېږي چې هغوی نه وو، خو چې 15 دي که 16 کسان کوم یادېږي چې هغوی موجوده وو، په ګاډي کې ناست وو، په هغوی پسې ګیټونه بند شوي دي. دا هم ویلی کېږي چې د ووټینګ دوران کې چې کوم 36 کسان وو یا چې څومره هم یادېږي چې هغه په یو خاص ځای کې هغوی بند شوي وو چې ووټینګ له هغوی را نه شي. دا هم ویلی کېږي. آیا دا جمهوریت دی؟ آیا دا زما او ستا رایې ده چې زما او ستا په رایې باندې به کس راځي؟ دا رایې داسې وي. د میر کوم الیکشن شوی نو ویلی کېږي دا چې دا صرف ټریلر دی، پکچر ابھی باقی ہے. نو مخکې نه فیصلې کېږي چې پلانکې به وزیر اعظم وي، پلانکې به صدر وي او په دې باندې اوس دا PDM والا منختل. ځکه چې تاسو ته ما مخکې ویډیو کې مې ویلي چې صدر خو به یو راځي، وزیر اعظم به هم یو راځي. نو دا چې کوم PDM والا دي نو نون لیګ والا خو د دې دپاره دا جدوجهد نه کوي چېرې زه د اړو سره رانه شم، د دې دپاره لګیا دی چې زموږ د وزیر اعظم راشي. که JUI والا دي نو هغوی هم دا کوشش کوي چېرې مولانا پل رحمان صاحب دی یا صدر راشي یا د وزیر اعظم راشي نو صدر او وزیر اعظم خو به یو راځي. نو د دوی دغه اتفاق هم نشته چې په اتفاق باندې یو کس وزیر اعظم شي. ځکه توړ پوړ تاسو اوس کتلی شئ چې نون لیګ والا په پیپل پارټۍ باندې شیلینګ کوي د خبرو او پیپل پارټۍ والا په نون لیګ باندې شیلینګ کوي.
د درېو شرطونو خبره مې سره پرون ویډیو کې کړې وه نو د دوی به اوس دغه بې اتفاقي مخې ته راځي خو بیا به هم دا پاکستانیان نه پوهېږي چېرې دوی خو اوسه پورې ښه په اتفاق وو ولې بې اتفاقه شو نو دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړو ویډیو په تاسو باندې څنګه ولګېده کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته هم دی الله خاد آباد او خوشحاله سات اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله